بسم الله الرحمن الرحیم. زما پاکستانیان ورونو اول ورځ په دې سوشل میډیا باندې د قاسم علي شاه یو ویډیوګانې چلیږي. نو خیر ما خو داسې ما د اوسه پورې دغه کتلی هم نه دی، خو د کله چې عمران خان پسې هغه لاړو خبره مبره یې وکړله عمران خان سره، بیا یې شهباز شریف خواله رالو. نو د هغې نه بعد ما د هغې یو څو ویډیوګانې وکتلې، ما چېرې دې سړي څه مقصد دی. او بیا هغه ته یو دغه میلاو شو په عمران خان باندې یو طنزي لکه یو الزامي دغه یې پرې ولګو چې دا داسې دی او دا داسې دی. نو هغې باندې ورته نواز شریف شهباز شریف ته دغه ورکړو، یو جاب یې وله ورکړو په لاهور کې سرکاري دغه چیرمین یې په سوشل میډیا باندې چلېږي. د هغه جاب نوم زما نه هېر دی، څه ادارې کې کم نوم دی الحمره دی کم یو دی. نو زما قاسم علي شاه ته دا دغه دی چې سټوډنټانو ته تا ډېر ښه تربیت ورکړی دی، ښه دغه دې ورکړی دی. خو یو شی درله پکې هېر شوی دی، هغه دا چې د چمچیګرۍ چل دی ورته نه دی ښودلی. الله بنده په خپله دی چمچیګرۍ چل یې ځکلی دی، او سټوډنټانو ته د چمچیګرۍ چل نه دی ورښودلی چې چمچیګري به څنګه چمچیګري به څنګه کې، چمچې به څنګه پولیټیشن خلکو ته به چمچې څنګه نهلی، خلکو خپې به څنګه خپلې، او د خلکو دا نور دغه به څنګه تلي. نو دغه چل تا ته درځي او دا سټوډنټانو ته دغه شی نه دی وکړی. نو په دې دغه کې به زه یو اګزامپل درکړم و یو شعر و شعر. نو هغه به دا شکار نه شو کولی، ښکار به یې نه شو کولی. نو هغه پیشو ته وایي چې یاره بهی خراب یم او تاسو څه کولی شي ما ته سره وښیه. نو هغه پیشو ورته هر څه طریقې ورښودې، خو صرف د ونې دا طریقې ورته نه وه ورښودلې چې به یاسې نه چې سبا که څه خطر شي نو ما به دا خرابوي. یاره بله ورځ دا شعر دغه شوی دی، وږی شوی دی او را روان دی. د پیشوې په نظر کې هېڅ عجیبه څه خو نشته نور، بس به د پیشو ورځه نو، خو چې به پیشو ورمنډه کېږي هغه د سیده ونې ته ختلی دی، ونې ته ختلی دی. نو هغه پیشو دغه ورته وایي چې لکه یارو تا خو هر طریقه ما ته راښودلې ده، خو دا یوه طریقه خو دې راته نه ده راښودلې. نو هغه ورته وایي چې یاره بهی که تا ته ما ټولې طریقې درښودلې وې ته به کوم طرف ته تللی وې. نو دغه قاسم علي شاه دغه د پیشو چل کړی دی، سټوډنټانو ته هر څه ورښودلي دي، خو د چمچیګرۍ دا چل یې ورته نه دی ورښودلی. ظالم شیه اوس راوځه دغه د چمچیګرۍ دا شی ور وښیه چې پولیټیشن خلکو ته ګریډ والا ته دې ته به خلک څنګه چمچې لګوي، دا ور وښیه. نن سبا پاکستان کې دا شی چلېږي، خلکو خپې به څنګه ښکلی، د خلکو تندی به څنګه ښکلی چې خلکو ته جوابونه میلاوي. تا ته پکې میلاو شو خلک دې په قهر اخته کړی وو چې او داسې موټیویشنل سپیکر یې، خو ته موټیویشن ته خو د ټول دغه غټه چمچې خپې دې ورته ښکل کړي. والسلام.